ماینس وای. اوس د دې دا فرض کا واي اکسس شو، دا څه شو ایکس اکسس شو، دا څه شو ایکس اکسس. نو دا اصل کې سایډونه دې سره برابر یو د سي بره تل له دې سره برابر یو د سي تل. تاسو ته ما ویلو چې د پلین چې دی دا غي سایډونه سلوري او اکسس صحیح دوی صحیح شو، ځکه دا سایډ او دا سایډ برابري، دا سایډ او دا سایډ برابري. ټیک شو. نو دې په دې منس کې زموږ سره څه شي ګیر شو ایریا ګیر شو. دا سنگل اکسس او ایریا نشته خو لینث شته، ایریا نشته خو لینث شته. صحیح شو. بیا تاسو ته ما ویلو چې په لاین باندې مونږ د یو باډي پوزیشن چې د سنگل کوارډینیټ نه معلومول شو. مثال کے طور پر اوریجن مونږ ته معلوم دی او مونږ ته وایي چې کوارډینیټ راکړ دی +3، نو مونږ وایو چې 1 2 3 دا د دې باډي څه شو پوینټ څه شو پوزیشن شو، یا وایي -2. صحیح شو. نو مونږ بعد اوریجن نه اپوزیټ طرف ته لاړ شو 1 -1 -2 دا به د هغې څه شي پوزیشن شي. نو په 1 ډایمنشن کې د پوینټ پوزیشن چې دی هغه سنگل کوارډینیټ نه مونږه معلومولی شو. خو دا د دې پوینټ پوزیشن مونږ د اوریجن نه په یو ډایرکشن کې معلوم کو، خو دا پته ماته نه لګي چې لاندې دی د کوارډینیټ څه دی پوزیشن څه دی او لپا سره د پوزیشن څه دی. ټیک شو. که فرض کا ماته چې کم دی پلین 2 ډایمنشنی ایکس وائی ایکسس دی. صحیح شو. او ماله کوارډینیټس راکړ دي +2 او +3. صحیح شو. دا ولنې چې دا په ایکس دویم چې دا په وائی. ټیک شو. وسو دا فرض کا +1 +2 +3 +4 +5 دا -1 -2 -3 -4 -5 په ایکس ایکسس. دا په وائی ایکسس +1 +2 +3 +4 +5 دا -1 -2 -3 -4 -5. ټیک شو. نو زبا په ایکس ایکسس باندې 2 پوینټونه لاړ شم، یو پوینټ دا راغی. صحیح شو. او په وائی ایکسس به 3 لاړ شم 1 2 3 یو دا راغی. صحیح شو. اوس دا پوینټونه با یو بل سره جاین کوم. اصل کې با د دې پوینټ پوزیشن کده د پوزیشن په لاین خو به دا 1 ډایمنشنل له خو د پوزیشن په پلین کې دی، پوزیشن یې سره په پلین کې دی. نو په پلین کې به دا دواړه پوینټونه جاین کوم، عقب د پوزیشن عقب د صحیح پوزیشن. نو دا چې کله جاین کوم نو دا ایکس ایکسس ته د دې پوینټ نه پیرالل لاین راکم او وائی ایکسس ته د دې نه پیرالل لاین راکم. صحیح شو. وائی ایکسس ته د دې نه پیرالل لاین څه کما راکم په کم چې دوی یو بل کراس کړو. صحیح شو. هغه د دې پوینټ سره پوزیشن دی، هغه د دې پوینټ سره پوزیشن دی. صحیح شو. دا کوارډینیټس چې کله راکړي یعنی دواړه دې ته پولر کوارډینیټس وایي زما په خیال. صحیح شو. وس د دې پوینټ پوزیشن چې دی هغه مونږ تھرو ویکټرز هم ظاهرول شو. دا خو تھرو کوارډینیټس مونږ ظاهر تھرو کوارډینیټ تھرو ویکټر چې کله مونږ ظاهرو نو زبا د اوریجن نه دې پوینټ ته چې دی سټریټ لاین ډرا کوم، سټریټ لاین وسه کما ډرا کوم. صحیح شو. او دلته وا اینګل معلوم کم چې اینګل 100 ډیګري دی، فرض کا اینګل دی 45 ډیګري. صحیح شو. او پیمانه ورا سره د دې لاین لینث به معلوم کم. صحیح شو. لیټ سپوز کا فرض کا دا زمون سره دا خو 2 دی او دا 3 دی، خو دا 3 او دا 4 او دا هایپوټینیوس بیا 5 راځي، دا به سره راځي 5 راځي. هر څه ویلیو چې لیټ سپوز 4 رااله سره نه نو زم چې په دومره ډیګري اینګل د اوریجن سره په 45 ډیګري اینګل او په 4 میټر ډیسټنس د دې پوینټ سره پوزیشن دی. خبره ورسېده کنه. اوس که ډایرکټ مال دا کوارډینیټس نه راکړي ما ته وایي چې یو پوینټ دی. صحیح شو. هغه د اوریجن نه اوریجن به معلوم یاد ساتي. صحیح شو. په 4 میټر ډیسټنس او په 45 ډیګري اینګل پروت دی. نو زه چې کم دی کدا کوارډینیټس ما سره نه همي او زه به د دې پوزیشن څه کوم معلومول شم. څنګه به معلومم؟ زه به 45 ډیګري اینګل د اوریجن سره جوړ کم او 4 میټر لاین بډرا کم چې کم زی پورا غ لاین لاړ عقب د دې پوینټ صحیح پوزیشن وای. نو چون کې په دې ویکټر باندې مونږ پوزیشن معلومو د یو پوینټ نو د سی ویکټر ته سوی پوزیشن ویکټر وای. د پرون ما ویلو او پوزیشن ویکټر جنرالي مونږ ظاهرو پس آر باندې پس باندې ظاهرو آر باندې. ټیک شو. وس کا فرض کا تاله کوارډینیټس راکړي. صحیح شو. +2 او -3 +2 او -3 دا په کم ایکسس دی په x، دا په کم دی په y. نو په x ایکسس +2 لاړ شه نو دا +1 شو دا +2 شو. بیا د پوینټ راغی
اوس په وای اکسس به اپوزیټ ډایرکشن کې ځي صحیح شو ماینس طرف ته وځي -3 دی -1 -2 -3 دا به شي -3 اوس به دا لاین پیرالل کته ډرا کم او دې پوینټ نه به پیرالل لاین ډرا کم نو دا وس د دې پوینټ څه شو لوکیشن شو دا دې څه شو پوزیشن شو صحیح شو دې نه چې کله ویکټر ډرا کوم دا قشن د اریجن نوا د پوزیشن ویکټر چې دی هغه ډرا کم بل فرض کده کوارډینیټ سیمال راکړ دي صحیح شو او ما ته وای چې یو پوینټ دی دا غي کوارډینیټس دي -3 او پلس دواړه ماینس دي -3 او -4 صحیح شو -3 چې راځم دا -1 شو -2 -3 دا پوینټ شو -4 چې راځم دا -1 -2 -3 -4 دا پوینټ شو دسی به پیرالل لاین راکم او دسی به پیرالل لاین راکم دا د دې پوینټ شو لوکیشن شو او ویکټر ډرا کوم پوزیشن ویکټر دا به د څه شي پوزیشن ویکټر بشي دا به د څه شي پوزیشن ویکټر په خبره ورسېږي کنه نو په خبره ورسېږي کنه بیا تاسو ته ویلو کدي سره ما تړ اکسس بل ټل کو تړ اکسس مې سره بل ټل کو مثال کے طور پر د دو اکسس خو په ایریا کې راځي او تړ اکسس به بهر سپیس تروزي تړ اکسس به بهر سپیس تروزي نو یاد ساتئ څنګه چې د اریجن نه اپورډ مون پازیټیو اغسته او په وای اکسس او ډاونورډ نیگیټیو اغسته دا شان په ایکس اکسس د اریجن نه رائټ طرف ته پازیټیو ایکس اغسته او نیگیټیو طرف ته ماینس ایکس اغسته دا شان د اریجن نه یو ډایرکشن دا بهر دی په زد اکسس او یو سره چې دا بورډ ز سورې کوم او دن دلړ شم په خبره ورسېږي کنه زد اکسس به هم اخو دی خو وته د اریجن نه کنه نو دا سره آوټ اف د بورډ دا سره آوټ اف د بورډ او هغه به صحیح ان ټو دی بورډ او دا آوټ اف بورډ چې دا ز پازیټیو زد اخلم او ان ټو دی بورډ چې هغه ز نیگیټیو زد اخلم بیا د دې ایکس وای په منځ کې چې دا کمپلین جوړ شي دې تمام کوادرنټ وو څه وته یو کوادرنټ صحیح شو نو دا زموږ سره په دوا اکسس کې په 2 ډایمنشن کې دا یو کوادرنټ دی دې تمام فرست کوادرنټ وو دا سیکنډ دی دا تھرد دی او دا فورث دی په خبره ورسېږي کنه او فرست کوادرنټ چې هغه پلس ایکس او پلس وای په منځ کې دی سیکنډ چې هغه د پلس وای او ماینس ایکس په منځ کې دی تھرد چې ماینس ایکس ماینس وای په منځ کې دی او فورث چې پلس ایکس او ماینس وای په منځ کې دی اوس ګورئ دا زموږ سره پلس ایکس پلس وای دا زموږ سره minus x plus y دا سره minus x minus y او دا سره plus x او minus y اوس کته له کوارډینیټس راکړي ویلیو درکړلا +2 او +3 نو دې په کوم کوادرنټ کې ده فرست کې کته له ویلیو راکړلا -2 +3 کوم کوادرنټ کې ده سیکنډ کې ده کته له ویلیو راکړلا -3 -5 تھرد کې او کته له ویلیو راکړلا +4 -3 دې پس کې ده فورث کوادرنټ کې په خبره ورسېږي کنه نو پوزیشن ویکټر چې هغه کولې شي کبه نشي کولې ها اوس په سپیس کې چې کله موږ د یو پوینټ فرض اوس موږ 3 ډایمنشنز ته ځو 3 ډایمنشنز ته صحیح شو نو دا 3 اکسس دی دا ایکس اکسس دی دا وای اکسس دی او دا زد اکسس دی صحیح شو په کامن پوینټ باندې درې وړو یو بل سره کړي انټرسیکټ کړي صحیح شو عقبه اریجن عقبه صحیح اریجن نو که خیال وکړئ د دی اکسس او د دی اکسس په منځ کې دا یو پلین سره اوس دا اکسس چې کله وسره ټل کو زد اکسس نو د دی ایکس او د زد په منځ کې یو پلین جوړ شو او د وای او د زد په منځ کې هم یو پلین جوړ شو اوس دا پلین چې دی دا ایکس وای پلین دی دا سره کله چې موږ سپیس ترا شو یاد ساتئ کله چې څه ترا شو سپیس دا نو سپیس کې به زموږ سره سو پلین زی 3 پلینز سپیس کې به سو پلین زی 3 پلینز 2 ډایمنشن چې دی په دې کې وسای 1 پلین پدې کې بس ای 1 پلین 1 ډایمنشن کې به پلین نه 1 ډایمنشن کې به پلین نه صحیح شو اوس دا 3 پلینز چې کله جوړ شول دی خو ګورئ نو یو پلین چې دی هغه د ایکس وای په منځ کې دی هغه ته موږ وایو سو ایکس وای پلین هغه ته موږ وایو سو ایکس وای پلین یو پلین دا شو صحیح شو دویم پلین چې دی هغه کم شو د ایکس او د زد په منځ کې دلته یو پلین جوړیږي کنه پلین و جوړیږي کنه صحیح شو نو هغه به شي ایکس زد پلین یو به شي سو ایکس زد پلین او بل پلین زموږ سره دا جوړ شو د وای او د زد په منځ کې هغه ته موږ وایو سو وای زد
پلین دا درې پلینز به پیژنئ که نه اوس د دې درې پلینز په منځ کې خبره ورسېدی که نه یو پلین دا دی یو پلین دا دی او یو پلین چې دی هغه دا دی خبره ورسېدی که نه ټوټل نمبر اف پلینز چې دي هغه به زموږ سره ګوره یو پلین دا دی صحیح شو نو دغه شان پلین به یو له پاسه ومي دا فرض که فرش شو دا څه شو چت شو صحیح شو دغه شان دا د کمرې یو دیوال شو نو اپوزیټ به یو بلی دغه شان دا یو دیوال شو دا پلین نو اپوزیټ دا بورډ دی نو دې ته به اپوزیټ دی تاسو ته مو وایي څلور دیوالونه یو فرش یو چت په چت فرش کې مونږ یو والو ځکه سیم دا هغه فرش والا پلین شو دا څه شو فرش والا پلین صحیح شو دا یو دیوال شو یو پلین دې ته به اپوزیټ بلی دا دواړه به سیم دي کې مونږ یو واغس دغه شان دا بورډ یو دیوال شو دا بل شو په دې کې او په دې کې مونږ څه واغسته بورډ واغسته په خبره ورسېده که نه اوس چې کله مونږ او د دې په منځ کې سپیس راګیر شو د دې په منځ کې څه راګیر شو په پلین کې ایریا راګیره وه او په 3 ډایمنشن کې څه راګیر شو منځ کې چې کوم خالي ځای دی هغه پکې هم راګیر شو اوس که فرض کا یو باډي په پلین باندې لوکیټډ یو پوینټ په پلین لوکیټډ نو د هغې پوزیشن مونږ په 2 ډایمنشن کې معلومو 2 ډایمنشن کې فرض کا په دې پلین لوکیټډ دی نو مونږ معلوم کو که نه دغه شان یو پلین به دا همي یو پلین به دا همي صحیح شو نو که په دې پلین ډایرکټ لوکیټډ په هغه پلین مونږ معلومولی شو یو پلین به دی که په دې پلین لوکیټډ نو هم مونږ ډایرکټ په 2 ډایمنشن کې اوس په دې منځ کې یو پوینټ لوکیټډ دی دلته او په یو پلین کې هم نه دی دی په یو پلین کې هم نه دی نو د پوزیشن چې اوس مونږ معلومو به مونږ ته د 3 ډایمنشن ضرورت دی بیا څه ضرورت دی د 3 ډایمنشن ضرورت دی اوس دا درې وړه ډایمنشنز چې دي دا په دې کامن پوینټس دي انټرسیکټ شي دي صحیح شو نو څنګه چې مونږ ووي چې د یو پوینټ پوزیشن مونږ معلومو صحیح شو دا یو پلین دی لیټ سپوز دیس از ا پلین او ما ته وایي چې دا پوینټ دی د پوزیشن معلوم کا کوارډینیټس یې نه دي راکړي وایي د پوزیشن معلوم کا نو زه به څه چلو کوم زه په دوو طریقو معلومولی شم تاسو ته ما ووایي چې یو به د دې پوینټ وائی ایکسس باندې چې کم ډسټنس دی هغه به معلوم کم وائی ایکسس نه دی څو لري دی نو دا یو کوارډینیټ شو بیا به په ایکس ایکسس د ډسټنس معلوم کم چې ایکس ایکسس نه دی څومره لري دی ماینس ایکس نه دی څومره لري دی نو دا دواړه کوارډینیټس به راشي که نه زه به ولیکم چې د پوزیشن فرض که دا ډسټنس شو پلس دا په پازیټیو ډایرکشن کې دی دا شو فرض کا 1 2 3 4 وائی کوارډینیټ د شو 4 او دا 1 2 3 4 او دا فرض کا 5 شو نو ایکس پوزیشن د شو څه -5 دا د کوارډینیټ شو یا که زه دا طریقه نه کوم نو زه دا طریقه هم کولی شم چې زه به پوزیشن ویکټر ډرا کړم څه به کوم د اریجن نه به دې پوینټ ته سټریټ ویکټر ډرا کړم ډایرکشن به د اریجن نه دې پوینټ طرف دی ډایرکشن به د دې اریجن نه پوینټ طرف دی نو د دې لاین لینث به معلوم کم او د چې کم انګل جوړ کړل تھیټا هغه تھیټا به معلوم کم نو زه وایم چې په دومره انګل او په دومره ډسټنس باندې دا پوینټ چې دی لوکیټډ دی به هم د پوزیشن معلوم شو اوس چې کم دی په سپیس کې زه یو پوینټ پوزیشن چې دی هغه معلوموم دا هغه 3 ایکسز دي صحیح شو خبره ورسېده که نه دا ایکس دا وائی او دا زیډ دغه شنې به دې ډایرکشن کې به څه تلی ماینس ایکس داسې به تلی ماینس وائی او داسې به تلی ماینس زیډ په خبره ورسېده که نه اوس دا چې کوم دی دا هغه 3 پلینز دي دا هغه 3 پلینز دي صحیح شو تاسو ته ما ویلي وو چې یو پوینټ چې دی او دا خبره ورسېده که نه دا یو پلین دی دا بل پلین دی دا بل پلین دی صحیح شو دا ایکس ایکسس شو دا وائی ایکسس شو دا وائی ایکسس شو او دا زیډ ایکسس شو صحیح شو اوس که یو پوینټ په دې پلین لوکیټډ دی په دې پلین لوکیټډ دی صحیح شو نو دا اریجن دی که نه نو زه به څه چلو کوم دا پوینټ به میلاو کوم د وائی ایکسس سره او داسې کته به یې میلاو کوم د څه سره د ایکس ایکسس سره او دا ډسټنس به معلوم کوم دا د وائی کوارډینیټ شو او دا ډسټنس به معلوم کوم دا د ایکس کوارډینیټ شو یا که داسې نه کوم بله طریقه یې دا ده چې زه به څه کوم د اریجن نه به پوزیشن ویکټر ډرا کم نو پیمانه به راسره دا لینث به معلوم کم او پروټیکټر به راسره دا انګل به معلوم کم زه یم چې په دومره انګل او په دومره ډسټنس دا پوینټ سره
لوکیټډ دی. که په دې پلین نو هم کولی شم، که په دې پلین نو هم کولی شم، خو یو پوینټ په دې منځ کې پروت دی. دی خو په یو پلین کې هم نه دی، دی د دې درې پلینز په منځ کې پروت، د درې پلینز په منځ کې پروت دی. صحیح شو. اوس دی خو چې کوم دی ګورئ دا مارکر سر دی. صحیح شو. او دی په دې باندې سره دا د سره پوزیشن دی. نو زه به څه وکړم، د دا ډسټنس معلوم کم. صحیح شو. خبره ورسېده که نه؟ دی خو ګورئ څه وکړم، دا د ویکټر شو. صحیح شو. دا د اریجن نه شو ویکټر. صحیح شو. نو ګوره دا ډسټنس به معلوم کمې دا. نو دلته دا د پوینټ شو کنه، په دې پلین د پوزیشن سره دا دی. صحیح شو. په دې پلین به پرپنډیکولر لاین بوزم، په دې د پوزیشن سره دا دی. او ډاون ورډ به پرپنډیکولر لاین بوزم، په هغې د پوزیشن څه شو دا شو. په درې وړه اکسس مې د پوزیشن څه کو معلوم مې کو. نو اوس به د اریجن نه په دې پلین کې لاین ډرا کم. په خبره ورسېده که نه؟ بیا به د اریجن نه په دې پلین کې یو لاین ډرا کم، او بیا به د اریجن نه په دې پلین کې چې کم دی هم یو لاین ډرا کم. په خبره ورسېده که نه؟ اوس د درې انګلز چې کله مونږ ته نه معلوم شي، په خبره ورسېده که نه؟ نو اسې مونږ د پوزیشن چې دی هغه نشو معلومولی، اسې مونږ د پوزیشن نشو معلومولی. په خبره ورسېده که نه؟ نو زه به وایم چې دی چې کم دی دا څه شی دی، زیډ اکسس دی که نه دی، دا بره زه یم چې زیډ اکسس سره دی دومره انګل جوړوي. په خبره ورسېده که نه؟ دا څه شی دی، ایکس اکسس دی، دا وای دی، وای سره دی دومره انګل جوړوي. او دا سره ایکس اکسس دی، زه یم ایکس اکسس سره دی دومره انګل جوړوي. او دا سره وای اکسس زیډ اکسس دی، زیډ اکسس سره دی دومره انګل جوړوي. نو په سپیس کې چې کله زه یو پوینټ پوزیشن لوکیټ کوم، نو درې انګلز پکاري، یو ته مونږ یو الفا، بل ته مونږ یو بیټا، او بل ته یو څه ګیما. دا یو د ایکس اکسس سره، بل د وای سره، او بل د زیډ سره. نو یو کما ته درې وړه انګلز معلومي، درې وړه انګلز معلومي. او دا راته هم پته چې دی چې کم دی په دومره ډسټنس دی، د اریجن نه په دومره ډسټنس دی، او انګل چې دی نو هغه د هر اکسس سره معلومي. نو د هر اکسس سره به زه هغه انګل برابر کوم، او هغه عمره ډسټنس باندې به لرې لاړ شم، نو د پوزیشن به څه شي معلوم بشي. په خبره ورسېده که نه؟ مثال کے طور پر دیزی کې دی پوینټ ہے، دیزی کې سره پوینټ دی. صحیح شو. نو دا سټریټ ویکټر مې ډرا کو که نه؟ صحیح شو. خو ما ته به دا معلومي چې د ایکس اکسس سره دومره انګل دی، وای سره دومره دی، او زیډ سره دومره دی. یا به ما ته درې وړه کوارډینیټس معلومي، بیا درې وړه کوارډینیټس به معلومي. ګورئ دا پوینټ دی، زه یم چې د ایکس اکسس نه دومره لري دی، ایکس اکسس نه دومره لري دی، وای نه دومره لري دی، زیډ نه دومره لري دی. نو بیا چې درې وړه کوارډینیټس معلومي، یا درې وړه انګل، او د پوزیشن ویکټر لینث معلومي، نو بیا په سپیس کې زه یو پوینټ چې دی هغه لوکیټ کولی شم. په خبره ورسېده که نه؟ په دې خبره پوهېږئ که نه؟ دا اپل کړه. بیا چې کوم دی مونږ ټایپس اف ویکټرز ویو، څه ویو؟ ټایپس اف دیزې پورې پوه شئ که نه؟ types of vectors. یو زموږ سره equal vector، یو صحیح equal vector. صحیح شو. یعنی vectors having same magnitude and direction are called equal vectors. صحیح شو. two یا more than two یا more than two vectors having same magnitude and direction are called equal vectors. صحیح شو. او مثال کے طور پر دا زمون سر چې دی یو ویکٹر دی. صحیح شو. A، this is vector A. صحیح شو. او this is vector B، this is vector B. صحیح شو. د دې دواړو ډایرکشن هم سیم دی،
او میګنیچیوډ هم سیم دی لینث سیم دی کنه دی نو داسې ویکټرز چې د هغې میګنیچیوډ هم سیم او ډایرکشن هم سیم هغې ته مونږ وایو څه ایکول ویکټر څه ته وایو ایکول ویکټرز صحیح شو دویم نمبر زمونږ سره دی پیرالل ویکټرز پیرالل vectors صحیح شو vectors having same direction vector having same direction are called parallel vectors या vectors چې دای په منځ کې angle 0 ډیګري angle صحیح parallel vector منځ کې یاد ساتئ थीटा به صحیح 0 ډیګري صحیح شو اوس دا ویکټرز چې دي دا پیرالل هم دي ایکوال ویکټرز چې دا به خامخا پیرالل دي ځکه چې ډایرکشن یې سیم نو پیرالل وي کنه وسره به میګنیچیوډ هم ایکوال میګنیچیوډ به هم ایکوال اوس دا دوه ویکټرز چې دي دا پیرالل ویکټرز دي او ایکوال نه دي پیرالل دي خو ایکوال نه دي د دوه په منځ کې تھیټا چې دا هغه 0 ډیګري صحیح شو بیا زموږ سره دي انټي پیرالل ویکټرز انټي پیرالل vectors صحیح شو anti parallel vectors چې دي vectors having opposite direction vector having opposite direction are called anti parallel vectors او anti parallel vectors چې د په منځ کې theta چې دا هغه به زموږ سره 180 degree صحیح شو مثال کے طور پر this is vector a and this is vector b دا vector a دی او دا سره vector B دی صحیح شو دا دواړه زموږ سره سړي parallel vectors صحیح شو these two vectors are anti parallel vectors anti parallel vector په منځ کې وا theta چې دا وا 180 ډیګري theta به صحیح 180 ډیګري خبر اور سره کنه بیا نمبر 4 چې کوم دی زموږ سره دی co-linear vectors co-linear vectors صحیح شو co-linear vectors هغه vectors دي چې هغه زموږ سره صحیح په سیم لاین کې پراته وي هغه زموږ سره صحیح په سیم لاین کې صحیح پراته وي هغه ته موږ وایو co-linear vectors صحیح شو vectors lying at same line are called collinear vectors خبر اور رسیدای کنه مثال کے طور پر دا یو ویکٹر دی او دا سره بل ویکٹر دی دا ویکٹرز چې دي these are collinear vector په یو لاین کې پراته په یو لاین کې صحیح پراته these are co-linear vectors صحیح شو او بیا زموږ سره co-planar vectors co-planar vectors angle خود د په منځ کې یا 0 یا 180 چې په سیم لاین کې خامخا بدسي ټیک شو co-planar vectors lying in same plane are called coplanar vectors یاد ساتئ چې two vectors will always be coplanar چې دو vectors دا به خامخا coplanar دي صحیح شو خو چې more than two vectors دي مثال کے طور پر more than two vectors may or may not be coplanar may not be coplanar مثال کے طور پر دا زموږ سره دي دو ویکټرز ګوره صحیح شو دا یو ویکټر دی او دا بل ویکټر دی نو دا په یو پلین کې دي دو پلین یو دی کنه دی په یو پلین کې دی خو کېږي اوس دا چې دسې شو دی خو ګوره دا دواړه ویکټرز دسې دي دا په یو پلین کې دي کنه دي پلین یو دی کنه صحیح شو اوس دا دسې شو اوس دا کو پلینر دی اوس هم کو پلینر دی
اوسم دا په یو پلین کې خوې کیږي کنه خوې کیږي کنه دوه ویکټرز به خامخا کو پلینري صحیح شو کدا مې د څه کې ول اوسم کو پلینر دی پلین یې سره دا دی په یو مطلب په یو پلین کې خوې کیږي صحیح شو نو دا په یو پلین کې دا یو پلین دی کنه لاس پلین دی دا په یو پلین کې خوې کیږي وس 3 ویکټرز دي سری 3 ویکټرز دا 3 ویکټرز چې دا کو پلینر دي دا سری کو پلینر دي په یو پلین کې خوې کیږي کنه اوس دا یو بهر ته اوس دا په یو پلین کې خوې کیږي یو به خامخا بهر وځي صحیح شو نو زیات ویکټرز کو پلینر هم کې راشي او کو نان کو پلینر هم کې راشي خبره ورسېده کنه که فرض کړه د څه شو نو دا کو پلینر دی په یو پلین کې خوې کی او دا د څه شو اوس دا کو پلینر نه دی خبره ورسېده کنه بیا زموږ سر چې دی بل ټایپ اف ویکټر چې دی هغه ته مونږ یو نل ویکټر یا وته یو څه زیرو ویکټر نل ویکټر یا وته یو څه زیرو ویکټر صحیح شو ویکټر هیوینګ زیرو میگنیټیوډ ویکټر هیوینګ zero magnitude are called null vectors सही शो मिसाल के तौर पर a यह वेक्टर दे सही शो और बल वेक्टर दे माइनस a यानी मैग्नीट्यूड सेम दे डायरेक्शन अपोजिट दे माइनस a बशीगा नुदीर मग नेट रिजल्टेंट बती सर जीरो बती ना राजी खबर और असे रहेगा ना नुद्वा सेम वेक्टर्स सही शो मैग्नीट्यूड इक्वली डायरेक्शन अपोजिट दा कल मग येऊ बोल ना 8 को या माइनस को सही शो नो दी रिजल्टेंट वेक्टर ची आगा जीरो वेक्टर आगा सही जीरो वेक्टर सही शो और टूल के अहम वेक्टर ची रे आगे तमंग व्यवसा यूनिट वेक्टर आगे तमंग व्यवसा यूनिट वेक्टर सही शो यूनिट वेक्टर ची रे नो देखो गो रे याद साता है अवल यूनिट वेक्टर व्यवसा सही शो यूनिट वेक्टर having magnitude equal to 1 सही शो are called unit vectors are called unit vectors आगा वेक्टर चिदागी मैग्नीट्यूड दस बराबरी तो 1 बराबरी आगे तमंग व्यवसा यूनिट वेक्टर सही शो और यूनिट वेक्टर चिरे आगा याद साता ही सही शो ची दा या मंग बलशनी हम डिफाइन कोलेशु बलशनी हम डिफाइन कोलेशु सही शो ची अ वेक्टर या बेम डेफिनेशन सरे आ जी चल ले हाँ a vector divided by its magnitude a vector divided by its magnitude is called unit vector खबर और रसीद है क्या देखो गो रही फर्ज का a जमंग सरसरे यो वेक्टर दे ए सरे यो वेक्टर दे संग मंग जाहिरो याद साथई यूनिट वेक्टर मंग बदी रिप्रेजेंट कवे परस का ए यो वेक्टर दे सही शो और दाच दे मंग पदी द्वा पैरेलल लाइन के बन को दी तो वही मॉडुलस दी तो सवई मॉडुलस चिकम जी की राशि दे मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड ये सही मैग्नीट्यूड सही शो नो खबर और ऐसे रहेगा नो यूनिट वेक्टर चिरे आगमन पर दी जाहिर हो पर ए कैप ऐसे जाहिर हो पर ए कैप सही शो नो यो वेक्टर दे सही शो दा बराबरी द ए चिकम मैग्नीट्यूड दे दागी बराबरी द ए चिकम मैग्नीट्यूड दे दागी बराबरी और दागी चिकम डायरेक्शन दे वेक्टर सर सही यो मैग्नीट्यूड चिरे आगमंग पदी जाहिर हो आगमंगा
دې ظاهر وې دا چې کله مونږ دا دوه ماډولس کې رابان کو دا دوه پیرل لاین چې دي ته وایي ماډولس صحیح شو یعنی دا د دې ویکټر و صرف میګنیچیوډ خي او میګنیچیوډ سره چې مونږ ډایرکشن راوځي کو نو دا ویکټر ته جوړ شو صحیح شو خبره پوه شوي کنه وسو ډایرکشن چې دی وس دا ا چې دی ویکټر ا صحیح شو د مونږ ډیوایډ کو د په میګنیچیوډ د په سر ډیوایډ کو میګنیچیوډ دا ویکټر د په میګنیچیوډ ډیوایډ کو نو دواړه طرف ته ډیوایډ کو کنه دا هم د په میګنیچیوډ سره ډیوایډ کو وګورئ دیکھو ګورئ ا ویکټر برابر دی رسو د ا د میګنیچیوډ او جمع د غي د ډایرکشن دا ویکټر مونږ د په میګنیچیوډ ډیوایډ کو او د هم په میګنیچیوډ دواړه باندې دواړه طرفه په ډیوایډ کو کنه نو دا میګنیچیوډ او دا میګنیچیوډ بس شي کټ بشي نو a divided by magnitude of a دا صرف اخوا څه پاتې شو ډایرکشن او میګنیچیوډ چې مونږ په هر شی چې مونږ په خپل ځان ډیوایډ کو ستې راځي 1 ته راځي کنه نو میګنیچیوډ 1 دین 1 خو مونږ نه لیکو 1 مونږ نه لیکو مثال کے طور پر د میګنیچیوډ 2 دی نو دی په 2 ډیوایډ کو نو میګنیچیوډ به ختم شي 2 ډیوایډ بای 2 نمبر 1 راشي کنه او ډایرکشن به پاتې شي نو ګورا a divided by a magnitude a vector a سره vector divided by a modulus یعنی magnitude of a دا زمون سره څه پاتې شو magnitude 1 پاتې شو او ډایرکشن پاتې شو دا vector چې دا غي magnitude د 1 برابرۍ او ډایرکشن وسره هغه ته موږ وسو یونټ ویکټر هغه ته موږ وسو یونټ ویکټر صحیح شو نو موږ ویو چې دا a vector divided by its magnitude is called unit vector او unit vector چې دی هغه موږ ظاهرو پس ظاهرو په a کیپ نو a کیپ په برابر شي vector a divided by magnitude of a vector a divided by اوس دا a کیپ چې شه دی magnitude 1 او ډایرکشن نو 1 خو موږ نه لیکو کنه او دا صرف سره ډایرکشن نه صرف سره پوه شوي په کنه ها یعنی یو ویکټر چې دی صحیح شو پرس کا a یو ویکټر دی نو دا برابر دی د a د میګنیچیوډ مونږ په دې ماډولس ظاهرو او دا غي د ډایرکشن اوس دا مونږ په میګنیچیوډ ډیوایډ کو میګنیچیوډ سره ډیوایډ کو دا سیډ ویم په میګنیچیوډ ډیوایډ کو دې مې هم په میګنیچیوډ ډیوایډ کو دا میګنیچیوډ چې ختم شي 1 به تیر شي او ډایرکشن به پاتې شي نو دا چې کم پاتې شو دا یونټ ویکټر دی دغه میګنیچیوډ به 1 برابرۍ او ډایرکشن به نو په دې فارموله به پیږی کنه چې a cap माइनस यूनिट वेक्टर बराबरी द वेक्टर a divided by